نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. دا سورة الانفال لسم سپاره دا شپږم رکوع ده. پدې آیاتونو کې الله سبحانه وتعالى ایماندارو ته خطاب فرمایي او ایت خاص طور د جنگ په موقع باندې چې څه کول پکار دي دا هغه هدایات ورته ورکړي کیږي او دا ډېر ضروري خبرې دي چونکه الله سبحانه وتعالى په خپل مؤمنانو ته فرمایي نو دې نه زیات ضروري خبرې نور نشي کېدې. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم فئة کله چې تاسو مقابله راشي د یو گروه د کافرانو سره فثبتوا نو یو خړمبه خبردار چې ثابت قدم بوسي او دویمه خبره واذکروا الله کثیرا او ډیر یادوي الله پاک لرا لعلکم تفلحون چې پتا سو باندې یعنی تاسو کامیابی ته ورسئ یعنی کامیابی مو نصیب شي. نورمبه دو خبرې چې الله سبحانه وتعالى بیانو فرمایي یو خدا چې کله تاسو یعنی دشمن په مقابله کې راشي نو یو خو ثابت قدم ابوسیږي دیم به د الله ذکر سره بځي غرور تکبر سره بنځي په خپل یعنی افرادی او انفرادی طاقت باندې به باور ستاسو نه وي ستاسو ټول باور په الله باندې وي چې الله فتح او کامیابی ورکون کړي او بل پدې کې بچون کې تکلیف هم راځي جنگ خدای د تکلیف نوم زخمی کېدلم پکشتا شهید کېدلم پکشتا لاس پې کټ کېدلم پکشتا هر قسم حالات پکې راځي نو ثابت قدم ابوسیږي او دې سره سره د الله ذکر بم کوي یو خو په جبه باندې یعنی چې نره تکبیر خلق وي الله اکبر خو نه د الله خشیت او د الله رعب زمون پزله کی وي د الله یره زمون پزله کی وي یعنی په دغه وخت کې چې کوم احکام دا دغه دي غزا دي یعنی کافرانو سره د جنگ دي نو د هغې خیال وساتو ورې چې د هغې خپل دغه دي چې یو خو به چا باندې ظلم نه کوئ یعنی یو سړی که مړ شو نو د هغه لاش به نه خرابوئ چې غوږونه ترې پرې کوي پوزه ترې پرې کوي یا نور بس چې مړ شو ختم. دلته کې الله پاک د دې دوه خبرو خو اول ذکر فرمایلو اوس ورپسې نورې خبرې فرمایي هغه الله پاک چې کومې اهمې خبرې دي هغه مونږ ته کوي واطیعوا الله او دې سره د الله اطاعت کوئ یعنی الله چې کوم حکمونه را لېږلي دي هغه پوره ومنئ نیمګړې به نه منئ ورسوله او د هغه د رسول د الله اطاعت او د هغه د رسول اطاعت به کوئ. کم آیاتونه چې تاسو ته بیانوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پاغي باندې به عمل کوي. ولا تنازعوا
او بل به په خپلو کې په منځ کې په جګړه کېږئ نه چې لکه دې طرف ورتلل غواړي او د هغه طرف ورتلل غواړي او په دې کې تاسو وخته شوئ به دشمن به باندې راشي ټول به نیست نابود کړي. بس تاسو چې امیر څنګه وایي او د جنگ چې کوم مشر وي هغه ته څنګه وایي بس هغه شانتې بس زر هغه خبره کوئ او هغه خبره منئ که نه. نو ځکه ولا تنازعوا تاسو په خپلو کې په جګړه کېږئ نه فتفشلوا کنې بیا به بزدله به شئ ستاسو د زړه به د الله یره بوځي او د الله د حکم هغه ماتوالی به پکې راشي ولې چې الله پاک فرمایي چې تاسو د الله او د رسول اطاعت وکئ او بیا د اولو الامر په تاسو کې چې څوک بادشاهان دي یا دغه وخت کې د لښکر مشر دی د هغه اطاعت فرض دی که فرض که رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وي امیر لشکر چې کوم دی د هغه بیا اطاعت فرض دی د جومات امیر چې کوم دی نو د هغه اطاعت فرض دی. نو دغه که تا په خپلو کې په جګړه کېږئ نه کنې بزدله به شئ وتذهب ریحکم او بیا به څه چلو شي ستاسو هوا به وځي. دا هوا نه څه مطلب د ټیر نه چې هوا وځي نو هغه بیا تللی شي به ختم شي که نه. نو ګوره الله پاک هغه وخت کې چې کوم دا ټیر خو اوس راغلی دی که نه په دې 13 صدۍ کې یا یو صدۍ مخکې ورپسې واچوي خو لیکن هغه وخت دا نو وایي ستاسو هواګانې بوځي مطلب دا دی چې ستاسو قوت طاقت به ختم شي. دا قوت طاقت دی که نه چې په سړي کې وي نو جګړو سره او د خدای حکم ماتولو سره د انسان هغه اندروني طاقت ختم شي نو دی بیا د دشمن مقابله نشي کولی. نو دلته کې الله پاک دا او بیا بل اخیری چې کومه خبره الله پاک فرمایله هغه فرمایي وصبروا او دې سره سره چې تاسو ته په دې جنگ کې څه تکلیف ورسي لاس پب وکړ شي یا شهادتونه ډېر وشي یا زخمونه در باندې ډېر راشي نو په هغې باندې به صبر کوئ د خولې نه به واهیات خبرې به نه وباسئ او څه قسم داسې فریاد به نه کوئ چې الله پې ناراضه شي. دلته کې الله پاک څومره ښکلې ښکلې خبرې وکړي. بیا الله پاک فرمایي ان الله مع الصابرین بېشکه چې الله سبحانه وتعالی صبر کوونکو سره دی. د ټولو نه اخر کې الله پاک د صبر تلقین وکړو ولې چې د ټول جنگ اخیری چې کوم حل روزي نو هغه په صبر باندې وي یعنی په دې تکلیفونو باندې هم صبر دی بلکې تاسو ته فرض که امیر د یو سخت حکم وکړي د یو سخت کار دپاره نو هغه به منئ او په هغې باندې به په صبر سره هغې به برداشت کوئ. تاسو باندې به سختي وي په هغه وخت کې خو لیکن به برداشت کوئ په هغې کې به الله ستاسو خیر اچولی وي. نو د دې دپاره الله سبحانه وتعالی وفرمایل رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایي مفهوم داسې دی چې اے مؤمنانو اول خو تاسو د دشمن د مقابلې سوال مکوئ غواړئ مه چې یا الله مونږ سره دا دشمن په مقابله کې چې مونږ سره جنګ وکړي د خدای نه دا سوال مکوئ د خدای نه عافیت سوال کوئ چې یا الله عافیت والا معامله راته وکړي او ته په خپل زور سره د دوی دا زور ختم کړي او دوی دفع کړي. او دویم نمبر بیا دا خبره راکړه چې فرض کا تاسو خو کوشش دا کوئ د صلح کوئ یا د خیر ښېګڼې کوئ لیکن هغوی بیا در باندې راځي او خامخا تاسو بیا په جنګ باندې مجبور شوئ نو بیا به څه چل کوئ بیا به ثابت قدم اوسېږئ او صبر به کوئ بیا به یې تښتئ نه شا کوئ به نه تښتئ به نه او بل چې کوم مصیبت در باندې راغو نو بس بیا په هغې باندې صبر کوئ ځکه چې او د الله نه به اول خو به غواړئ نه مقابله دشمن سره او که چېرې در باندې خامخا مسلط شو دشمن نو بس بیا به ثابت قدم اوسېږئ او صبر به کوئ دا خبرې نو تاسو به بیا چې کوم دی نو فلاح او کامیابۍ ته رسئ. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی هم دا خبرې فرمایلې او دغه حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا خبرې فرمایلې دي. اوس الله سبحانه وتعالی د کافرانو ذکر فرمایي چې کله ابو جهل او هغه خپل لښکر د جنگ بدر دپاره د مکې معظمې نه روانولو نو ډېر په غرور او تکبر کې
را روان شو او پهلوانان ورسره او اسونه ورسره او تبلو او باجو او سریندو والا خزي او غړیدونکي کنجران خزي امدان سره ډمانې را په مخه کړې وي او زه په دې بچ کوم دې پړاو لګي ټول شپه په هغه کې بیا محفلونم ګرمېدو اشعار به داسې ویل چې دی وې ګرمول او داسې چل واغس چل لکه ډېر په غرور او تکبر کې نو الله پاک دا غي ذکر فرمایي ولا تکونو او مکه گئی تاسو کلذین داغ خلق غنتی خرجوا من دیارهم بطرا چوتل دخل کورونه په داسې حالت کې چې تکبر کولو کاغه واګ روانو تکبر د وجنه ورئاء الناس او د خلقو د خودنه د پاره دا کار غي کولو دنیا ته ځان خولو چې مونږ ډیر قوي او طاقتور یو دلته مفسرین او حضرات دا خبره لیکل ما مخکې ویلو چې کله د ابو سفیان قافله په د مسلمانانو د پونچ نه بهر اوته نو هغه بیا یو استاد دی په سیولې ګوري چې لکه اوس دراتو ضرورت نشته بس واپس شي او موږ دا غي نه په خیر سره وروتو لکه دا نه بچ مسلمانانو نه نو تاسو بس که واپس کېږئ نو واپس شي نو ابو جهل وی چې نه اوس به موږ زو دی به سمو او بیا به زو په بدر کې به قیام کوو ورته کې به جشن مناوو او بیا به چې کوم دی واپس راځو دی د لاشونو او د مړ کېدو هغه خدای پاک اجل راوستی و کنه څنګه چې پرونو آیاتونو کې الله پاک فرمایل چې کله الله پاک د یو کار د ارادي حکم وفرمایي نو هغه بیا کېږي هغه میدان ته هغه خلک رسي نو دلته الله سبحانه وتعالی دا وفرمایل چې یعنی دی اوته د کورونه په ډېر غرور او تکبر کې او ډېر کاږه واږه روانو خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس او خلق ته ځان خولو ويسدون عن سبيل الله او منی کولی د الله د لارې نه خلق لرا والله بما يعملون محيط او الله پاک د دې په عملونو احاطه کوونکی دی د دې د عملونو یعنی عملونو احاطه کوونکی دی الله سبحانه وتعالى دا ارچا د عمل احاطه کو الله پاک ته آسان ده وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ او کله چې خشتک دیتا شیطان اعمالهم د دې د عملونه چې تاسو خو ډېر په تکبر کې او ډېر اوچت خلک کې سردارانی قوت او طاقت هم سره دی او تاسو چرم زیر کې دی نشي وقال لا غالب لكم او دی وته وی چې په تاسو باندې هیڅوک نشي غالب کې دی په ورځ باندې اليوم نن ورځ باندې من الناس د خلقنا واني جار لكم او زستاسو حمایتي او ملګری ما تکړه شي بیا فلما تراءت الفئتان کله چې مخامخ شو هغه دوا ګروپونه یعنی د کافرانو او د مسلمانانو لخکری دو لخکری نکسو علی عقبیه نو بیا او تختیدو پخپل خپو باندې واپس وقال انی بریء منکم او ویوی چې زه خو ستاسو نه بریء زمایم انی ارا زه خو وینم هغه څیز لره ما لا ترونه چې هغه تاسو نه وینئ انی اخاف الله او زه یریږم د الله نه والله شدید العقاب او الله ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی شیطان وایي اوس دلته کې مفسرین او حضراتو لیکلي دي چې دا شیطان سراقه بن مالک په چې دا یو سردارو د نجد د خلکو او د هغه په شکل کې دی دغه سردار په شکل کې دی راغلی نو دغه الته دارالندوه کې چې کله مشوره کېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف نو په هغه ځای کې انساني شکل کې راغوي له مشورې ورکی او بیا ورته وی چې دا بس دې اوس کپلول پکار دي دغه شانت دې جنگ په موقع باندې دا دې د سراقه په شکل کې راغو او دې هغه ته ایته وی چې لکه دا شکار دی دا خبره ورته وکړه چې تاسو خو ډیر زبردست اوچت خلک یې او زه تاسو بلګری ورځي کې چې کله وی دی دلا د ابو جهل د استاد راغو د امیر معاویه طرفنا نو دې اراده کوله چې را واپس شو نو دی ورته مخامخ شو او فوجي ورته داسې مخامخ کو او ورته وی
چې موږ د سره یو تاسو نه ځئ. کله چې دی جنگ بدر میدان ته راورسېده او مسلمانانو د دوی په مخ کې پړاو واچولی شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته ټوله شپه وجړل. الله ورته وفرمایل چې تاله به زر فرشتي الله پاک ورته وایي چې زه به درلېږم او هغه په ترتیب کې درپسې وار په وار را رواني یو بل پسې پی در پی. او بیا الله پاک تر 3000 پورې وعده وفرمایله. نو کله چې جنگ شروع شو دلته کې الله پاک وایي کړه چې کله دوه فوجونه سره مخامخ شو، نو دغه وخت کې الله پاک جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام ته وایي چې خپل فوجونه ور مخامخ کړي دي شیطان دی فوجونه ته. نو چې شیطان خو هغه ویني ای خپلو کې یو بل خو ویني، انسانان خو بیا نه ویني، نو دی هم ظاهر کوي د انسانانو په شکل کې راغلي. کله چې دی بیا داسې دغه وکړو او څنګه جبرائیل امین او فرشتي را نازلې شوې، بس وروره د هغه سراقه ورته وایي چې یاره به ابوجهل ته وایي که یو بل کس هلته کې ورته وایي چې زه خو ستاسو ملګری نه یم، وایي زه خو درنه لاړم، وایي بس کوئ چې څه کوئ، وایي زه هغه څه وینم چې تاسو نه تاسو ته په نظر نه راځي، فرشتې خو تاسو نه وینئ که نه، ما هغه څه ولیدل چې بس وروره بس شتې وال هغه وله ډېر پیغورونه او ډېر دغه ورکړه. هغه چې کوم دی نو هغه چېرته خبر اورېده، شیطان خو بیا تښتېدو که نه. دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ده ورته وایي چې انی بریء منکم، زه ستاسو نه بریء ځم، انی ارا ما لا ترون انی اخاف الله، زه هغه څه وینم چې تاسو ته هغه نه ښکاري او زه د الله نه یریږم. وایي د الله نه که دی یریږو نو ده خو به د الله سجده کوله، دا ولې دا ولې ووایي دی د تورې د ګزار نه یریدو، د زخمي کېدو نه یریدو او د فرشتو د ګزارونو نه یریدو او ټول شیطانان به غرق شوي. د سره خو خدای پاک د مرګ وعده کړي، خو نور شیطانان خو خدای پاک سوځوي که نه، څنګه چې په بل نور آیاتونو کې راځي چې الله کله دا شیطانان لاړ شي اسمانونو کې خبره اورېدلو لپاره ودرېږي غوږونه کېدي، نو په دې کې به دی باندې یو شعله راشي او دغه شعله هغه ټول وسوځوي ختم کړي. نو یو شیطان چې کوم دی نو دی خو بیا هم تکلیف ورته ورسي که نه، سوځي زخمي کېږي هر څه کېږي، خو لیکن مرګ ولا خدای پاک دغه ورکړي. نو ده چې دا ولیدل نو د لرې ځای نه دا وکړو. ابلیس خو خدای پاک نه سوال کړی که نه، نو الله هغه سوال منظور کړی، نو دی خو نه مري، لیکن دا نور شیطانان خو مري را مري که نه. نو ځکه الله سبحانه وتعالی دلته کې فرمایي چې ده ورته وایي چې زه هغه څه وینم چې هغه تاسو نه وینئ، لہذا ده خو خپل نور شیطانان هم بچ کول. نو به د دې دپاره د یرې نه وتښتېدو. او بیا الله پاک فرمایي چې والله شدید العقاب، او د الله عذاب ډېر سخت دی. اوس دلته کې الله سبحانه وتعالی دی په باره کې خدا وفرمایل کله چې وایي دا کافران بیا واپس لاړه او وایي دا ډېر زیات جنگ وبایللی شو او دی یو یا کسان مړه شو بردار شو او هغوی بدر په کوی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راح که ور واچول او بیا پې ګټې ور وویشتې بس بند دی ختم که نه. نو واپس چې کله لاړو نو سراقه چېرته راغلی او مکې ته هغه ته وایي یار ستا د لاسه خو مونږ دا جنګ بایلو. او ورته زه خو خبر نه یم چېرته زه وایي زه خو تاسو سره تللی نه یم او زه خو ستاسو اوس د دغه نه خبر شوم چې مکې والا جنګ بایللی دی، نو زه اوس حاضر شوم تاسو ته راغلی یم. ورته وایي ولې دا څوک وو؟ وایي دا ما ستاسو په سترګو څه پټی راغلی، زه خو دا خبر نه وم ستاسو د جنګ نه م او د ایستم، زه خو دا اوس راغم چې ما ته پته ولګېده نو زه راغم تاسو ته. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې بی دا شیطان چې او دا دی سړی په ګناه ور واچوي، دی انسان ته هم کله وسوسه اچوي نو همداسې کوي. کله ورته وایي چې وایي بس هلکه وکړه مړه هېڅ هم نشته، خو چې کله پرې سړی مړ کړي نو بس بیا هغه نورو ته وایي شابه راپورټ پرې زر وکړه چې دا نګوره خلاص نه شي. نو یو جیل ته بوځي او یو چې کوم دی مړ کړي. دغه شانتې په سړي باندې ښځه طلاقه کړي، دغه شانتې رور په رور باندې ور واچوي او دغه شانتې په مال او په دولت او د دغو کار هم دغه دی. الله سبحانه وتعالی د شیطان د چاوینو نه په امان کې سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله زموږ ناس ته خپل درگاه قبول منظور کړي، مونږ ته په دې باندې عمل توفیق راکړي، کدی کې زموږ څخه کمې زیاتې شي معافي راته وکړي. یا الله داسې کارونه روانوالي ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي الله شفایاب کړي، څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، د چا څه شهدي حاجات دي الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي، د حق والا رزق فراغ سبب د ټول مؤمنانو سره په خپل کور کې وطن باندې وکړي. زمونږ آبا او اجداد تر اوسه پورې څومره وفات شوي دي یا الله د ټول امت محمدیه صلی الله علیه وسلم مغفرت سره ټول مؤمنان مسلمانانو په آخر کې ودا عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.